د 500 روپو نوٹ په پاکستان کې بیان شو 30 سپتمبر 2023 پورې چې چا سره د 500 روپو نوٹ ورسره نو هغه د فورن بانک کې هغه حواله کی ورنه بعد هغه نه بعد څه قسم کمپرمایز پدې کې نشته چې بانک والا یا ستانه سوق واخلي. څه کسانو په دا نیوز هم شیر کړی دي چې دا بالکل بند شو ټایم پکې نشته بس چا سره چې ورسره هغه خلکو تاوان وکړي. دا قسم نیوز په سوشل میډیا باندې روان دي. ډیرو کسانو زه په دې پوسټونو کې منشن کړم چې طارق بھائی د دې حواله سره یو ویډیو جوړه کړه. دا حقیقتي خبره ده کنه ځکه چې دا خبر ډیر زیات لاس وشي ډیر زیات تاوان به وشي ځکه چې زیاتره خلکو سره په کور کې هغه پیسې جمع کړي 500 روپو نوټونه پکې نو دا ډیر زیات په لکاو بلکې په کروڑو روپو تاوانونه پدې کې کیږي. زیاتره خلک خو په بانک کې د پیسې ورسره خو ځنې خلک په کور کې هم نن سبا پیسې ساتي. نو دا نیوز په سوشل میډیا باندې ډیر زیات په هاي لیول باندې روان دي. دا حقیقت لري او که حقیقت نه لري که حقیقت لري د دې ته هم وایم که حقیقت نه لري او دا فیک نیوز نو د دې په اړه کې چې اوس ګورنمنت اف پاکستان کم ټایپ اکشن اخلي د دې په اړه کې به د خلکو خلاف کم کسان چې دا فیک نیوز خوري دا غي خلاف به څه کاروایی کیږي. دغه اړه کې هم یو نوې نوټیفیکیشن راغلی دی هغه در سره هم شاملوم. خو د ټول اول خبره په دې باندې کوي چې دا حقیقت لري او که حقیقت نه لري ځکه کدا چې حقیقتي خبره وي نو دا خو په کروڑو او په لکاو روپو تاوان د خلکو وشي د خلکو سره په کور کې 500 روپو نوټونه ورسره پیسې ورسره نو دا خو ډیر زیات د لاس یو خبره ده. انټرنل فاینانس وینګ اسلام آباد کې چې کومه د اداره ده د دین 7 سپتمبر 2023 باندې یو پوسټ جاری شوی چې د 5000 روپو نوٹ په پاکستان کې بین کېدو والا دی. د 30 سپتمبر پورې تاسو فورا د نوټونو نظام خلاص کړئ. خو مرتضی سولانګي کوم چې نگران وفاقي وزیر اطلاعات و نشریات دی هغه په ټوئیټر باندې یو ټویټ کړی او همدغه پوسټ راغسته کوم چې انټرنل فاینانس وینګ اسلام آباد د سایډ نه شوی دی هغه باندې ورکړي چې this is fake news government need to take action against these people. چې کوم پوسټ د هغه راغسته په هغه باندې ورکړي چې دا فیک نیوز دی او ګورنمنت لپاره کار دی چې دا نیوز کم خلکو شیر کړي چې د خلاف هغه اکشن واخلي. دا خبره خو کلیر شولا چې دا فیک نیوز دی څه قسم د ټینشن اغستو ضرورت نشته. 5000 نوٹ په پاکستان کې بین شوی نه دی دا اسه فزول او دروغ نیوز دی. غټ سوشل میډیا ورکرز دی غټ کسان دي چې هغه لګي او دغه شانته کې فیک نیوز شیر کوي څه قسم انویسټیګیشن نه کوي څه قسم جانچ پړتال نه کوي. ګوګل شته تاسو په هغه کې سرچ کړئ دا خبره تاسو به د خبرې اندازه وشو پته ورته ولې دا خو سمپل خبره ده. خو بیا هم هغه ته نیوز ملاوي شي آسان طریقه باندې او بس فیک نیوز دی درز ولور کې شیر کې خلکو سره خلک هم پټنشن کې واچي خلکو هغه فوکس په کاروبارونو کې نور هم خراب کی. وس د ګورنمنت اف پاکستان دا نوی رول رئیستلی دی کم کسان فیک نیوز شیر کوي کم کسان فحاشي په سوشل میډیا باندې خوري او کم کسان دا رد بد په سوشل میډیا کې تاسو ګورئ دا لایو خلک راځي تاسو ډیر زیات کتلی فیمیل هم پکې میل هم پکې اف کنټری چې کم کسان دي دغه خلاف خو دی وس نه راسي خو کم چې انټرنلی په پاکستان کې اوسېږي او دغه شان کې رد بد په سوشل میډیا باندې هغه خوري نو دغه لپاره ګورنمنت اف پاکستان دا نوی رول رئیستلی دی چې دا په سایبر کرایم کې راځي خلاف ډیر زیات غټ اکشن اغسته کیږي په دې کې به څه قسم کمپرمایز په دې باندې کیږي. کم کسان چې فیک نیوز خوري رد بد وي فحاشي خوري په سوشل میډیا باندې نو دغه خلاف با وس مکمل طور باندې اکشن اغسته کیږي. د دې په ضمانت کې دیو سره به څه قسم هیلپ یا کمپرمایز نه کیږي. نو بهر حال بینګ مسلم بینګ پاکستانی بینګ پښتون د دې قسم فحاش یا فیک نیوز خورول نه اجتناب وکړي ورنه ګورنمنت اف پاکستان د دې خلاف وس دغه نوی رول رئیستلی چې د کسانو خلاف بخه भरपूर مزاحمت کیږي او د دې خلاف به اکشن اغسته کیږي هغه سره به عدالتي کاروایی کیږي. بهر حال څومره هم چې نیوز تاسو راځي دغه الیکشن ته جانچ پړتال کوي چې 15 شپږ ځای اتنټیک پروف تاسو ته ملاوي شي without any proof سم په سوشل میډیا باندې مخوروي نو بل تاسو ته د پروف ملاويږي نو بیا خیر اگر نیوز خلکو سره شیر کوي او خلک محتاط کوي خو چې پروف د سره نه صرف په یو ځکه شي زوینه او ډایرکټ په سوشل میډیا خورګي نو دا غلطه خبره ده. خپل رائے سره کمنټ کې شامل کړئ. ان شاء الله ملاويږي نو ویډیو کې تر هغه د مالا کی اجازه الله پامان.